پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې دا دنیا چې خدای پاک پیدا کړه دا ځمکه بیا نو دا ځمکې حرکت کوئ ځکه دا ځمکه خو د اوبو په مخ پیدا سوې ده لاندې اوبه دي تر دا ځمکې حرکت کوئ اوبه خو د قابل د درېدلو نه دي ښورېده سبا چې سو الله تعالی په شپه کې دا غرونه په ولګول په دا ځمکه ابتدا کې غرونه نه وو دا غرونه یې په ولګول لکه وزن چې برابر سي په دغه څنډه مثلا په دغه او په هغه څنډه لکه وزن چې برابر سي ځمکه برابره سوه سهار چې شپه کې الله غرونه په ولګول سبا چې ملایکو ولیدو چې ځمکه کراره ولاړه ده او دا دومره عظیم مخلوق چې دا څومره ځمکه ده دا داسې داسې کېده او دا ولاړه ده نو دوی دستې له الله څخه سوال وکړئ چې یا الله سوچ وکړئ چې دا ځمکه چې ولاړه ده دا خو د دا غرو په وجه ولاړه ده چې دا غرونه الله په لګولي دي نو له الله یې پوښتنه وکړله یا الله تر دا غره قوي مخلوق ستا په مخلوقاتو کې شته چې غر دومره قوي مخلوق ته چې دا دومره عظیمه ځمکه یې ودروله الله تعالی ورته وویل تر دا قوي مخلوق اوسپنه ده اوسپنه چې کلنګ و چارۍ واخلې دا مکمل غر په رنګېږي بیا یې پوښتنه وکړله یا الله تر دا اوسپنې قوي مخلوق ستا په مخلوقاتو کې شته الله تعالی ورته وویل تر دا قوي مخلوق اور ده اور ته چې بیا اوسپنه واچوې بیا ویلې کړي بیا یې پوښتنه وکړله یا الله تر دغه اور قوي مخلوق ستا په مخلوقاتو کې شته الله ورته وویل اوبه دي دا اوبو څخه موږ ګوره دومره نه ډارېږو له اوره ډارېږو خو په مقابله کې کم یو سخته اوبه اور چې سر راسي څوک ختموي اوبه نشي ختمولی اور ختموي دا چې څومره ډېر اور وي خو چې اوبه په راسي اوبه یې ختموي بیا یې پوښتنه وکړله یا الله تر دا اوبو قوي مخلوق ستا په مخلوقاتو کې شته الله تعالی ورته وویل هوا ده هواګانې په اخره زمانه کې چې چلیږي وایي اوبه به وچې کړي په دا غرو په هغو کې چې کمې اوبه دي هوا چې ډېره په کم ځای چلیږي بیا اوبه وچوي دا هوا بیا پر اوبو قوي ده بیا ورته تر دغه هوا قوي مخلوق ستا په مخلوقاتو کې شته الله تعالی ورته وویل صدقه د مسلمان د مسلمان صدقه د الله د اور صدقه چې په خفیه او په پټه یې ورکړي د الله د غضب اور ختموي یو انسان ته الله په غضب سوی د الله هم دې وساتي هغه ګناوې کوي هر وخت د خدای عبادت نه کوي مسلمان قتلوي مثلا شراب څکي زناوې بدعملۍ کوي الله ورته په غضب ده اوس د دغه غضب په غریب کې به دی خامخا راځي ده ته به عذاب ورکېږي په دنیا کې هلته دی راولا چې یو مال صدقه کړي د خدای د رضا دپاره چې صدقه یې کړي هغه د الله تعالی غضب ځینې پورته شي د ده هغه ټول د غضب اور د الله چې څومره د الله غضب ده د هغه څونه تیز اور د هغه ټول د صدقې په وجه ځینې پورته شي له دغه دا معلومه شوه چې دا صدقه تر اور تر هوا تر اوسپنه تر غره تر دغو ټولو قوي مخلوق ته خدای دی ولې دغه ټولو کې اخري څوک راله صدقه بل حدیث مبارک ده حضرت پیغمبر علیه السلام وایي سبعة یظلهم الله یوم لا ظل الا ظله دغه به بیا وروسته بیا ووایو دغه اخري خبره دا ده چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان اصل دا ده چې دا من احب لله څوک چې محبت ته خدای دپاره کوي وابغض لله او بغض د خدای دپاره کوي واعطى لله او شی ورکوي د خدای دپاره ومنع لله منع کوي د خدای دپاره فقد استکمل الايمان دغه سړي ایمان پوره کوي ګورئ چاته مال ورکوي خو د خدای دپاره چاته بیا نه ورکوي دا چاته چې ورکوي دا طالب د غریب د مسکین د صدقه پکوي دا هم صحیح د الله په راضي کېږي چاته خی بیا منع کوي ځکه دا بدماش ده بد عمله ده خلک وزني هلته په ورکولو د مال الله راضي سي دلته بیا په منع کولو الله راضي سي او چا سره محبت کوي د خدای دپاره چې دا نیک سړی د محبت کوه راځه ورسره کښېنه الله په راضي کېږي چا سره بیا غضب کوي ځکه چې دا بد عمله سړی دی که ته ورسره کښېنې د ده اخلاق تا ته نقل کېږي په دغه الله ناراضه کېږي بیا نه ورسره کښېنې په محبت هم الله راضي سي په غضب هم الله راضي سي له دغه بیا دا معلومیږي چې که صدقه ده که هر عمل د سړی دی اصل خاص د خدای د رضا دپاره کوي چې نیت پکې اصلاح سوی دا ترجمه ده چې الله کې راضي سي په یوه ورځ ترجمه راضي سي تر مرګه دې بس ده چې نیت پکې اصلاح ده د خدای دپاره ده ځکه نبی علیه السلام مبارک وایي چې سړی به په ملګري پېژني په ملګري به پېژني که ملګری یې نیک و دی نیک ده او که ملګری یې بد و دی بد ده نو سړی د نیکو ملګریو سره ملګرتیا نه شي او په خپل مال کې د خدای پاک حق ادا کوي امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین